هن إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورہ دیو جنا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے او چاوے بخبلا اللہ دے. او قرآن کریم کی اللہ فرمائی وروح منه، روح دے دا اللہ دا طرفنا. نو دی دا دو اعتراضونه مو. دیو اعتراض په قرآن کاو چې قرآن متروح ویلے دے او دا اللہ دا طرفنا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جز دے او زویم دے لار جزی او حصی. او دویمه خبره دا کوله چې په انجیل کې ورته ابن الله ویلې شوی دی. داغي یو جواب دی چې ګوره عقیده چې ثابتېږي نو هغه په محکمات سره ثابتېږي، متشابهات سره نه ثابتېږي. ځکه دا ابن د متشابهات نه دی. ابن په معنا د زویم راځي او ابن په معنا د محبوب هم راځي. یعنی چې څوک چاته ګرانی، کله کله پردی ماشوم ته خلق وي یاره زوی مې دی، هغه د محبت د وجې نه خلق وي، کله کله د شفقت د وجې نه هم سړی وي. لکه حدیثو کې شته، بخاري کې داسې روایات شته دی چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي بچیا انس ته به وی بچیا. نو د دې وجې نه ابن کله په معنا د محبوب سره مرضی. اوس ابن دلته په معنا د محبوب دی، مطلب عیسی علیہ السلام د الله محبوب دی، یعنی الله ته ګران دی. نو الله رب العالمین کتاب را لګل دی، بعضې پکې آیاتونه دي محکمات او بعضې متشابهات. بیا د انسان کې دو څیزونه دي. یو د انسان دا شپږ فوټه بدن دی، دې ته شش فوټه وایي که نه. یو په د انسان کې یو کمالي څیز دی، دن هغې ته روح وایي. د انسان دا شپږ فوټه بدن چې دی نو دا هم خوراک غواړي. او د دې لپاره موږ ورځ او شپه یوه کړي، منډې ترلې وو، دا د دې بدن خوراک دپاره. هغه الله مخکې ذکر کړه چې هو الذي یصورکم فی الارحام، الله دل شکلونه درکړي دي. دویم د انسان چې کوم قیمتي څیز دی په انسان کې هغه روح دی، دننه دا غیر لپاره دا خوراک دی چې هو الذي انزل علیک الکتاب، داغه خوراک کتاب الله دی. ناغه منګه وږي ساتي. صحیح ده کنه؟ ځکه د قرآن سره دومره تعلق زمونږ نشته کنه. نو اوس روح زمونږ وږی دی او بدن مو موړ دی. خبره پوه شوې چې بدن موړ دی نو هغه ګناهونو ته دی. اول ته کې روح وږی دی، د هغه دومره وس نه کېږي چې دا بدن را کنټرول کړي. دا کمزوری کړی دی موږ چې خوراک نه ورکوي خو سړی څه کېږي؟ کمزوری کېږي که نه. نو چې روح ته هم خوراک نه ورکوي نو هغه هم څه کېږي؟ کتاب را لګلی دی. بعضې د دې نه آیاتونه دي محکم او بعضې متشابه دي. کوم چې محکمات دي نو هغه اصل کتاب دی. د دې معنی وروسته کوم چې محکمات څه ته وایي، متشابهات څه ته وایي. کوم چې اهل زیغ دي، د هغې په زړونو کې کوږوالی دی، بېدینۍ طرف ته مایل دی، بدعاتو رسمونو رواجونو ته، نو هغې عمدقه متشابهاتو پسې روان دي او هغې فتنه لټوي، تحریف پکې کوي. حالانکې د متشابهاتو د معنی نه صرف یو الله خبر دی او مضبوط علما ته خبر دي. یا دا ده چې مضبوط علما وایي چې زمونږه په دې باندې ایمان دی، بس د الله له طرف نه چې څه دي نو هغه حق او سچ. نو ځکه الله فرمایي هو الذي، الله هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې را لېږلی دی په تا باندې کتاب، منه د دې نه آیات محکمات، آیاتونه دي محکمه، هن ام الکتاب، هغه دی اصل د کتاب، و اخر متشابهات او نور متشابه دي.
یو خدا دې چې محکمات وایي ستګڼه قوال پکې او لنډه خبره دادا چې محکمات دې ته وایي چې داغه معنی ښکارای بس معنی معلومه ده او متشابهات دې ته وایي چې داغه معنی معلومه نه ده لکه الف لام میم معنی معلومه نه ده کاف ها یا عین صاد 29 سورتونو کې راغلي دي نو د دې معنی معلومه نه ده یا بعض وایي چې محکمات دې ته وایي چې داغه تفصیل موجود ده او متشابهات دې ته وایي چې تفصیل نه ده مجمل ده لکه الله یقیم الصلاه منس کوي اسمون به څنګه کې قران کې دانشته څنګه به کې چې اول به دسه ودرېږي نیت په وتاړي کنه او بیا به چې کم دینو ولاړې نو بیا به رکوع لاړ شو بیا به سجدي کې قران کې دا خبره نشته د دې تفصیل بیا احادیث کې راغلي حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم تفصیل کړی دی بلکې نبی رسول الله په خبر باندې خودنه کړی دا چې د سیمونس کوي کمار ایتمونی او صلی څنګه چې زمونس کوم نو داسې تاسو مونس کوي نبی رسول الله نقشه بیا وکړه او دارنګ چې کم دینو یا اتو زکات الله وی زکات ورکوي قران کې به دانشته چې څومره باور کې څومره روپۍ باور کې یا دارنګ چې کم دینو په فصل کې به څومره ورکې ناغه بیا په حدیثو کې دي چې سلوي ختمه به روپۍ ورکې او دارنګ چې کم دینو په دې کې به یا شلمه ورکې یا با لسمه ورکې عشر چې څه کوي لسمه ده یا نصف العشر شلمه ده هنو بهر حال یادغه مطلب دی به دویم سوال لازم چې دلته الله رب العالمین وی بعضی آیاتونه محکم دي او بعضی متشابه دي او په سوره هود کې راځي چې ټول قران محکم دی کتاب احکمت آیاته دا عظیم الشان کتاب دی چې د دې آیاتونه د حکمت نډک دي سوره هود 1-2 آیات مبارکه کې الله فرمایي عظیم الشان کتاب دی احکمت آیاته حکمت نډک شوی دی آیاتونه د دې نو ټول قران محکم دی او سوره زمر آیت نمبر 23 کې الله رب العالمین فرمایي چې متشابه دي وي ټول متشابه دي التوي او لکه مثال تور 23 کې وي الله نزل احسن الحديث الله را لګري دي خيسته خبري کتابان چې کتاب دې متشابه دي او مسانیا بار بار لوستل شي یہ دسی کتاب دے گا نا چې بار بار وین اوم ستړی کېږي دي نه لا يشبع منه العلماء مليان دي مړیږي نه چې کوم قران ولادي بعضی دي مړی خوش وګنه لا يشبع منه العلماء علماء دي مړیږي نه لا يخلق عن كثرة الرد حدیث کې راځي د بیا ویلو نه زړیږي نه بل کتاب راواله چې یو ځل دی وکاته په دویم ځل به بیا ملامت نو کو په دویم ځل هم دی بیا وکاته په دریم ځل باندې چرته لري وشتلې چې لري کومه د خپل دماغ خراب اخبار خلک یو ځل ګوري وایي په خبر اگر چې د اخبار د پاره ټیم شته او د قران د پاره نشته خو بهر حال قران کې الله رب العالمین دا خاصیت خیره چې دا بار بار وینو زړیږي نه سړې ته مړیږي نه وای بس لګیا وسا نو دلته وي متشابه ده د دې وجنا او بیا فرمایي صفت ذکر کوي اثر ذکر کوي تاق شاعر منو جلود الذين يخشون ربهم کم خلق چې د الله نه یریږي او قران واوري نو پاغه باندې دا وخته ودرېږي داس غونه په زیګ زیګ چې د الله نه یریږي او قران واوري کنه نو دا وخته په ودرېږي دا مطلب نه دی چې قران واوري دا په ځان جذبه راوسته او دروس کنه او ځان اوچته او را اخلاصي لکه باز را اخلاصي کنه خوش دغه صفت نه ده علامه ابن سیرین او داسې نور مفسرین ذکر کوي وي په کار دار چې دغه سړی د کوی په غاړه کېنه د کوی په غاړه کېنه او قران ته شروع کړ نو کوی ته پریوته خو صحیح ده به سړی څه دی حقیقت کې ده او باز وی نه د چت په سر کېنه او دیوال په سر او قران او ناتیه کلام ته شروع کړ
نو که را پرېوته او درې شي خپل لاسونه مات شو نو بیا پته لګي چې د الله په مینه مست دی او که نه 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 نو بیا سې ګپ شپ دی بیا سره ګپ شپ دی اوس دلته الله وایي بعضې محکم دي بعضې متشابه دي دلته جدا معنا ده ځکه د بعضې مطلب واضح دی او د بعضې مطلب واضح نه دی او هلته چې صورت هود کې الله وایي ټول محکم دی نو محکم دا مطلب دی چې قرآن بادشاہ دی د ټولو داسې نشي کولی چې بل یو کتاب راوالی او قرآن پې منسوخ کړي د قرآن یو حکم اټل فیصله ده بل کتاب داسې نشته چې د هغه فیصله دې اټې دي خبره پوه شوې که حدیث دی نو د دې تشریح او وضاحت دی پوهېږې که نه که یو حدیث داسې دی مثال ته ورباندې چې هغه ما او تا ته د قرآن خلاف ښکاري خلاف نه دی د پیغمبر خبرې د قرآن خلاف نه وي خو ما او تا ته ښکاري خلاف نو هغه به دلته سیټ ټکید او په قرآن به عمل کوو یا بل یو کتاب دی بلا شی په دنیا کې کتابونه دي کتاب دی راواغسته ځکه دا تله ده تله قرآن دې ته څه وایي قرآن په خپله قرآن ته څه وایي الله الذي انزل الكتاب والمیزان سوره شورا کې وایي الله هغه ذات دی چې کتاب یې رالېږلی دی نو دا میزان دی نو دا تله دا تله په دې به تلل کې په دې باندې به ناف تول کې ملا صاحب به په دې باندې تلي پوهېږې که نه که د دې مطابقو نو زمونږ د سر تاج دی که د دې خلاف دی نو سیټ ټیوله پوهېږې په خبره پیر صاحب به په دې باندې وتلي او که چېرته داسې مونږ ووایو چې دا شیشه ده شیشه څه ده شیشه کې سړی وګوري نو خپل شکل ورته وښکاري چېرې دې ځای باندې مې داغ دی او دې ځای باندې مې ګندګي ده او دا داسې دی او دا داسې دی نو هغه بیا صفا کول غواړي که نه شیشه ماتول غواړي څه دې خیال صفا کې به که شیشه به ماتې صفا کې به که نه قرآن درته داغ وښودو دقه داغ به د ځانه لرې کې ځان به صفا کړي دا قرآن نقصان نه دی دا زما او ستا نقصان دی داغ ما ورته تا کې دی صحیح ده او که د دې نه لږه خاصانه کړو نو دا لیبارټري ده څه شی ده لیبارټري ده لیبارټري ته وینه وردننه که نو هغه تا ته ریزلټ درکړي چې بهی دې سړی کې دا بیماری دي خبره پوه شئ قرآن لیبارټري ده پیر دې ورته وردننه که هغه وښوده چې بهی دا صحیح پیر دی صحیح سره پیر دی بس ټیک ته مونږ یې منو زمونږ د سر تاج دی سیوا زمونږ استادانو کې پیران شته دی او که ده رد که چې نه 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 داسې پیر نه یو نو بیا که دی د زمانو چې کوم دی نو ځان ته څه وایي پیرانی پیر صاحب وایي خو دا به پیر نه بیا خبره پوه شي دا به بل شي ټیک شو یا داسې ملا دی بل دی بل دی بل دې ته به ور مخامخ کړي که ده پاس که پاس دی که ده پیل که نو که تمامه دنیا وایي پاس دی خو دی پیل دی انټرنیشنل پیل دی دا بیا نو به هر حال دلته دغه معنا ده او سوره یهود کې دا معنا ده چې دا داسې کتاب دی لا ناسخ له چې منسوخ ول ناسخ ولا نشته دی څوک یې منسوخ کولی نشي او په سوره شو دا کې چې وایي زمر کې چې متشابه دی نو د هغې مطلب دا دی چې د قرآن احکامات د یو بل په شانتي دي یصدق بعضه بعضا بعضې د بعضې تصدیق کوي خبره اوږدېږي نو الله وایي بعضې د دې نه آیاتونه دي محکمات محکم هن ام الکتاب هغه د اصل کتاب و اخر متشابهات او نور متشابه دي دا باقی آیات به بیا وایو هو الذي الله غزاد انزل عليك الكتاب چرا لګلې دې پتا باندې کتاب منه آیات محکمات د دین آیاتونه دي محکمه هن ام الكتاب هغه د اصل د کتاب و اخر متشابهات او نور متشابه دي واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا